बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गानू कतुनको द प्रोग्राम बल जाविया सराजीम सीआर अली शाह प्रोग्राम के तजियो तफसीर लपार दम सीनियर हमकार हसन से मुंग सर मौजूद है हसन से तास्तम हर कले वाल थैंक यू वेरी लग मच यख खराब कुड़ा से खबर हम न मुसम मार खोडेर खते ओ जब हम खता ढेर सख्ती ना पॉलिटिकल खोडेर गरम दे ओ कना न पॉलिटिकल टेंपरेचर हाई की के मुसम यख ने खासन से वो पॉलिटिकल टेंपरेचर ने शुरू को पीपल्स द पीडीएम ढेर अहम इजलास हो 13 हफ्ता او پاغي کې څه ځینې داسې فیصلې وشو چې لکه یو خو دا و چې د توقع د بل څه و لکه وشو څه بل څه لکه توقع دا و چې دوی به اجتماعي استعفاګانې ورکړي بس سبا نه به اناونس کړي وایي چې په لاهور جلسه چونکې نن کېږي نو په هغې کې به اناونس کړي او بس چې کوم د پی ډي ایم سره اخري کارډ دی هغه به پلی کړي دوی لاړل بل خوا وایي چې 31 دسمبره پورې پارټي لیډرانو سره هر یو جماعت چې کوم دی خپل استعفاګانې جمع کړي او هغه بیا مونږ په جنوري کې یو بل تحریک شروع کو پته لګي چې ډیویژنل سطح باندې به کنونشنز کوو هغې کې موبلایزیشن کوو هغې نه پس به بیا د استعفاګانې ورکو د ټول سنیریو ته په کوم نظر ګورې دا لکه دا هغه طرف ته کنفیوژن دی که نه هغه یووالي کې مسله ده که څه روان ګوره سیار یو خو دا مونږ چې پروګرام ریکارډینګ کوو نو په لاهور کې جلسه روانه ده پی ډي ایم چې کومه ما په خیال د دوی د لومبې فیس چې کوم د هغې اخیری غونډه ده او زه همیشه اکثر پروګرام کې تا ته دا خبره کوم چې په نمبرز باندې به خبرې نه کوو ډېره ده لږه ده اپوزیشن وي چې په لکونو دی حکومت وي په زرګونو هم نه دي هغه جدا خبره ده پکې اوس خبره دا ده چې که تاسو خیال د 8 تاریخ کم اجلاس چې ته خبره کې هغې ته دوی ډېره ټیمپو جوړه کړې وه که ستا دا خیال و هغه ټیم کې ما د حیدرودي سره پروګرام مو نه هغې مونږ سره غم دا و چې یاره مونږ ریکارډینګ کوو هلته کې غونډې هغه خبرې لا مخې ته نه وې راغلې نو مونږ سره دا هم خیال و چې یاره هسې نه چې ته داسې انیکسپیکټډ غټه فیصله وشي ځکه چې مریم نواز لاهور کې یو جلسې ته خطاب کې ویلي و چې سباله لکه 8 تاریخ یادو آر ہوگا یا پار ہوگا نو ما په خیال پار خو نه شو آر پاتې شو لکه چې کوم ویر دی ور لکه ایکسپیکټیشن ډېر زیات و چې یاره په دې جلسه کې به دوی ډېرې غټې غټې خبرې کوي خو چې د مولانا صاحب بیا ما د شپې پریس کانفرنس اورېده په هغې باندې ما یو ټویټ هم کړی چې مولانا صاحب انتهایي ډاون لکه ته ګوره 4 کو 15 غنټې دوی اجلاس و تقریبا 6 غنټې اجلاس لکه کافي اوږد و د هغې نه بیا په سبا له باندې پکې بیا دغه مو شو که د خیالو مولانا بیا مریم نواز او دغه م راوغوښتله بلاول بټو زرداري راوغوښته خپل کور ته روټۍ دپاره چې لنچو سره او وکې په هغه بیا ځان له 3 غنټې هغه هم جاري و اصل کې د دوی ډېر انټرنل ډېر زیات اختلافات و کله چې ما د حیدرودي صاحب سره انټرویو کوله نو هغه ته ما د استعفا یو مین پوینټ خو د استعفاګانو دی نور خو شور کوه ته نور خو سټریټ باندې ستا ته چا پابندي نه ده لګولې هغه وایي چېرې زمونږ موقف دا دی ګوره حیدر خان وایي زمونږ موقف دا دی چې مونږه انټرنل ځکه هغه نه مې ورته پوښتنه وکړو چېرې دې سره خو په پولیټیکل انسټیبلټي نه راځي چې تاسو دا کار کوئ او هسې نه چې تھرډ فورس چې کوم دی هغه انټروین کړي هغه وایي چې زمونږ موقف دا دی چې ان هاوس چینج پکار دی یا د وزیر اعظم استعفا ورکړي یا د هغه خلاف مونږ د نو کانفیډنس راولو دا د هغې نه ماته اندازه وشوه چې یاره میټینګ کې بس دومره ښه دغه نه هغه په هغې باندې دوی اختلافات پیدا شو په استعفاګانو باندې میا صاحب که د خیالو رپورټس رالل مخکې د میټینګ نه چېرې میا صاحب سجیشن ورکړه چېرې تاسو دا ټول استعفاګانې به د پی ډي ایم د صدر سره مولانا فضل الرحمان صاحب سره ایز ا پریزیډنټ آف د پی ډي ایم مونږ به د پی ډي ایم د صدر سره دا استعفاګانې جمع کړو زرداري صاحب بیا چې کوم لیټران لیکس کېدل زرداري صاحب د هغې سره اختلاف وکړو د استعفاګانو د دغه سره خیر خو چې بیا خبره کېدله اوږده شوله ډېره زیاته نو دوی بیا په دې باندې راغلل چې یاره اوس خو بس بار میډیا والا ولاړو نو they have opened their eyes and ears and mouths چېرې لکه اورېدل هم غواړي څه لیدل هم غواړي او خبرې هم کول غواړي چې دوی راووتل نو د دوی سره خو هېڅ هم نه و که د خیالو یو طرف ته مریم ولاړه بل طرف ته بلاول ولاړو مولانا صاحب چې کوم دی هغه که نه آیز وایډ شټ لکه د سړي سترګې کولاوي خو ښکاري چې وایډ شټ لکه داسې وي مولانا صاحب بالکل ډېر انډر ایکسټریم پریشر لس منټه پریس کانفرنس نه سوال نه جواب نه مریم اجازت خبرې نه بلاول ته خبرې بس خبره ختم کړله هغې نه سیګنل لاړه چې رسو دوی له زرداري صاحب بیا یو لار ورکړله زرداري صاحب ورته وایي زه ټیک ته به استعفاګانې به داسې وکړو چې متعلقه لیډرشپ سره دی استعفاګانې به جمع کړي مطلب دا دی چې مولانا دغه زرداري صاحب نه غوښتل چې یاره د پیپلز پارټۍ اختیار دی مولانا صاحب
سره دغه شي. مولانا صاحب په هغې کې یو بله خبره وکړه په پریسر کې چیرې سبا له به د سټیرینګ کمیټۍ اجلاسي لکه اقه ورځ په 8 تاریخ وي چې په 9 تاریخ باندې یعنې د نیکسټ ډے به د سټیرینګ کمیټۍ اجلاس او په هغې کې به غټې فیصلې کېږي. اوس کودا پهاړ نکلا چوها مونږ خو یاره وی ور آل زمونږ خو کار دی چې وی ور ویټینګ چیرې لکه دا بلډ اپ کېږي شی بلډ کېږي مونږ چې اوس په د سټیرینګ کمیټۍ اجلاس ما په خیال تاسو تللی وی په خپله بالکل هغه 3 غنټې وي 4 غنټې وي هغه هم تاسو هغه یو بریو د ویدر هغه وی کنه بریوینګ د ویدر هغه باران او دغه ورځ هغه تاسو هغه کې واټ کمز اوټ اف اټ چې کله پریس ته مخامخ رالو څوک میا صاحب نه پیپلز پارټۍ پکې څوک پیپلز پارټۍ پکې څوک نو واټ signals it means یا د سیګنل څه مطلب دی چې دنه بیا نو بیا دوی څوک هغه لمبې اے پی سی چې کړی وه په هغې کې چې کومې خبرې شوې وې چې موږ به جلسې کوو د هغې نه پس به لانګ مارچ کوو دا خو زړه خبره وه جلسې زړه خبره وه لانګ مارچ زړه خبره وه د هغې نه پس به چې کوم دی مونږ چې کوم دی فیصله کوو چې یاره کم ځای کې نور بیا او استفاګانو آپشن شته دی. ګوره زه ته خبره کوم سیار خان د لمبې ورځې نه چې کله موږ دا پروګرام کوو د پی ډي ایم دا شی مخې ته راغلی زه وایم چې پیپلز پارټي ویل بي فول دغه یي هغه هارډ ورته سوي ورته چې تا سره حکومت دی یو ته دوباره الیکشن څه لګې اصلا صاحب د استعفو نه فایده چاته رسي. ګوره د استعفو نه فایده چې کوم دی زه وایم ملک ته نقصان دی نه پی ټی آی والا چې کوم دی ظاهره خبره ده که دوی استعفا ورکړه دی ول بی انډر ایکسټریم پریشر دا ډېر اسانه خبرې خو وي چې موږ ویل ګو فار الیکشن خو دا ډېر ګران کار دی. ته چې ګوره لکه مخکې کله پی ان اے مومنټ و بټو صاحب هغه ټایم کې چې کله دغه وشو چې ګوره چې کله ستانه دوه میجر پارټیز دوه غټې پارټۍ چې کوم دی پرس کا ځکه چې دوی استعفا ورکړي ادي بای الیکشن کوي نو ظاهره خبره د پیپلز پارټي او دا خو به پکې ایسه نه اخلي که نه دا خو نه ده چې موږ بای الیکشن چې ته بای الیکشن کې ایسه اخلي and you resign from 150 members یو نیم سل کسانو ته استعفا ورکړه او ته بیا په هغې کې راځي حصه اخلي what does it mean دا خو بیوقوفي ده نو دوی به نکې نو هغه به چې کوم دی ون سایډ او حکومت به چې کوم دی ډېر زیات انډر مورل پریشر و ناټ کانسټیټیوشنل یا لیګل پریشر و هغې کې حکومت به و حکومت سره یې سم نه کېدل. پرابلم راته د سند که د سند ګورمنټ ډیزالو شوی وي لکه یو خو دا دی چې ګورمنټ ریزاین کړي چې ګورمنټ ریزاین کړه نو بیا خو څه نه کېږي لکه پیپلز پارټۍ که ریزاین کړه او پرس کا کیر ټیکر او اسمبلی یي او حکومت نه جوړېږي نو بیا خو خیر هغه ډېر مشکل حالت دی چېرې حکومت پارټي شته هر څه شته حکومت په بل ولې نه جوړېږي. هغې دوران کې که هغې حکومت ډیزالو کړی وي نو ستا د سینټ چې کوم دی 1/4 دغه چې ورته مونږ وایو لکه یو الکټورل کالج چې کوم دی هغه به مات شو یو الکټورل کالج د کې پی نه ماتېده د دغه نه ماتېده پنجاب نه ماتېده د بلوچستان نه ماتېده د فیډرل نه ماتېده د فیډرل چې 84 کسان ما په خیال نو 172 خو لکه د ګورمنټ دپاره دي او 84 چې نو هغه ستا هاوس دغه کوي شي لکه دا دې ته موږ کورم چې کوم دی 1/3 دی که هغه به ستا پوره کېږي نو ګوره هغه بل دا دی ته ما ته وایي چې را روان سینټ الیکشن دی سینټ الیکشن کې که چېرې ته داسې واک ورکې چې تا د کې پي نه اپوزیشن ریزاین کو تا د بلوچستان د دغه نه د پنجاب نه دی ریزاین که نو اسمبلی خو به یي که نه د سینټ الیکشن دپاره رولز دا دي د اویلیبل ممبرز ویل ووټ فار سونه سینټ کسانو دپاره به ووټ کوي نو په دغه کې پرس که 90 د دغه دي د پی ټي آی دي د ریسټ چې کوم دی 50 دی که سودي دا د اپوزیشن دي اوس که چېرې اپوزیشن ریزاین کي نو دا 11 کسان چې به د کې پي نه سینټ ته راتلله دا به بیا ټول د پی ټي آی راتلل د پنجاب نه چې راتلل بیا به ټول د پی ټي آی راتلله اوس چې دا د پنجاب نه ته 11 د دې نه کړه 22 کسان ته هغوی له سینټ کې ورکړله آلریډي دی هیو آلموسټ چې کوم دی 8 دی که دغه دی دا خو د هغوی له په سینټ کې وله اوور رایډینګ میجارټي ورکړله نو د اپوزیشن مسله په استفاګانو ده. ښه اوس استفاګانو مسله خو تاسو وایي دې کې هغه لیک اف پلانینګ یا هغه کوارډینیشن ورته ویلی شي چې ډېره ارلی دي دا اناونسمنټ وکړو د استعفو اناونسمنټ یې وکړه خو ور یې نه کړی اوس که انکیس تاسو وایي چېرې پیپلز پارټي تې وروستو شي یا تې لکه پی ایم ایل این هم په ټولو خپلو ممبرانو باندې څه داسې هولډ نیسي چې ورته ټول استعفاګانې راکړي یا نور جماعتونه ور به کي استعفا خو اوس نه هغه د سپیکر لی ورکړي او نو زه خو وایم چې نو اوس حسن صاحب که داسې حالاتو کې که د استعفا د دې معاملې نه دی په شا شو پی ډي ایم ته په شا شو تر د سینټ الیکشنه پورې الیکشن پکې وشو
نو بیا زما په خیال تحریک سو دغه ګوره دا پاتې چې کله سټریټ دوی- ایجوټیشن ګوره، خو خان اصل سے کې- په خپل ټول نه زیات کړی دی هغه ته پته اصل چې هغه کې دوی پرابلم دا راغی په پی ډي ایم کې دوه کسان ډېر مین لیډ کیو یو مولانا صاحب یو نواز شریف صاحب دا خلکو دا پی ډي ایم جوړ شو نٹ اگینسٹ د گورنمنٹ د دې یونیفاید اگینسٹ عمران خان یو پرسن واز ټارګټ او دا د هغه سره په نفرت کې یا دشمنۍ کې چې کوم دی پی ډي ایم او بیا دوی د هغه سره که بل چا سره نه ګوره هسې ډزې خو دوی بل خوا کوي ډزې خو دوی اخوا کوي خو غواړي خو دی د دې لر کول که نه لکه غواړي خو دوی خو دا نه وي چې باجوا دې لر شي پلانې دې لر شي پلانې دې لر شي خو دوی وایي چې عمران لر کوي که نه نه خو د هغې سپورټ هم یادي چې ختم شي هغه ګوره سپورټ خو چې الریډي هغوی به ته نن وي چې ښه مونږ سپورټ ختم کړو بیا که پرس که هغوی له اشورنس ورکړي چې زمونږ سره سپورټ نشته دی نه کنه حسن صاحب هغوی خو ډیمانډ دا کوي چې Fresh دا election. حکومت به ختم شي یا. راتلونکي امپایر چې کوم دی نه به نیوټرلی راتلونکي انتخاباتو کې لکه هغې کې به هم نه سپورټ په کوي جیبي دغه غواړي کې په جیبي کې نیوټرل و که نه په جیبي کې د دوی ډیمانډ دا و چې فوج به نه وي که نه وشو خیر حسن صاحب جی بي الیکشن باندې موږ لکه جنرالایز اسې کولی ګوره- نشو په اوورال په دغه باندې ګوره یو شی خو دی که نه یو کنسټیچوینسي خو ده که نه لکه زه به ده ووایم ما چې اټ از ناټ آل بټ اټ از ون کنسټیچوینسي آؤٹ آف 5 یا 6 یو کنسټیچوینسي ده هغې کې وشو هغه نیچرل چې کم خلکو ایکسپیکټډ ریزلټ و چې یاره په جی بي کې یا کشمیر کې یا فور دیٹ میټر اني پروینس کې چې کله سټینګ ګورنمنټ وي نه هغه وین کوي ځکه چې د خلکو هغه موم دی چېرې لکه حکومت طرف ته ډېر زیات چېرې دا خو ماله د حکومت کې راځي اوس د دې استفاګانې چې کوم دي که دا دوی ور نه کړلې نو تا به د خواجه آصف هغه سټیټمنټ یادي کله چې پی ټی آی والا واپس راغله پارلیمان ته آن فلور اف د هاوس آن ریکارډ یو خدای که نه چې ته ایکسپنج کې ایکسپنج نه آن ریکارڈ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں هغه خبره ده که نه انکې لکه خواجه آصف له چې څه په خولې ورتلله ګوره هغه مشران یو خبره کوي که نه چې سیاره دومره راپسې ووایه چې سبا مې پاکوي شي سبا مې سپا کوي شي خواجه آصف هغه ټیم کې دومره په جذباتو کې لاړه چې سبا دی کینی دا مراد سعید به ورته وایي لکه دا مراد سعید به ورته وایي کچھ شرم ہوتی ہے یا فور دیٹ میٹر مراد سعید خو تا تماسي او دغه د پی ټی آئی اینی ممبر په پاسي کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے کچھ عزت ہوتی ہے کچھ یہ ہوتی ہے آ کے بیٹھ گئے خاصن صاحب اوس دی کې یو مفروضه ده داسې خبرې او دا دې غلطي ته تمام څه وکړل میاں صاحب ډېر هایپر ریاکشن کې فیصله وکړه مولانا صاحب چې هغه ورځ چې د ډي ای خان کې چې هغه جلسه کې ویګه نه چې پلانې قوم دی پلانې قوم دی پلانې قوم دی پلانې قوم دی خو چې د پی ټی آی سره دی بې غیرته دي نو ما وایي چې مولانا صاحب داسې خبرې نه کوي خو ولې مولانا صاحب چې کوم دی دومره لاړه چې یاره حالانکه مولانا صاحب په سیاست کې د رک رکاو د ډیسنسي خبره دلیل سره کوله ځکه د هغه باره کې به وي هغه چې به خبره کوله پاکستان کې آئین کې شک نمبر پلانه کې مطابق لکه دومره یو کانسټیټیوشنلیسټ هم دی هغه ډېر ښه وکیبلري ده د هغه سره د اردو د پښتو هغه دې طرف نه پیډه د مدي کېږي نو لکه دا اکر ریاکشن کې شو وز دے ډونټ نو هاو وات ټو ډو اوس حسن صاحب داسې دی چې یو مفروضه ده جنرل چې سټریټ ایجوټیشن پلس استفاګانې دا مختلف یو پریشر ټیکټکس دی یو پیغام ورکول کېږي اسټابلیشمنټ طرف ته چېرې هغې په دې خبره قایل کړي چې یاره تاسو د حکومت نه په شا شي یا دا چې کوم د اعتصاب د عمل روان دی د دې نه لږ غونته کې لاس چې کوم دی نو پې راونیسئ لکه مطلب لاس لږ مونږ لږ لوس پرېږدی نو آیا دا دغه طرف ته اشاره ده واقعي خبره داسې ده چې لکه یاره کوس استفاګانې نه ورکولو نو بیا اناونس کولو ضرورت سو یا که په سټریټ ایجوټیشن په دونه خطرناک حالت کې چې کرونا خورېږي او په داسې حالات کې ته سټریټ اپوزیشن سټریټ ایجوټیشن کوي نو لکه دې مقصد بیا څه د دې ټول دونه غټ ایکسرسایز ګوره دوی خو لمبی کې خو د دوی دا کار و چې دوی یو پریشر ګوره ایجوټیشن خو ته دې دپاره کې ته پریشر بیلټ کوې ټیک شو هغه صحیح و اوس دوی ډاون د لاین چې کوم دوی غلطي دا وکړله چې د لاهور دغه نه پس به مونږ بیا لانګ مارچ اسلام آباد ته او اسلام آباد کې بیا مونږه استفاګانې نه درنه نه استفاګانې به ورکوو ټیک شو اوس پکې دوی تھرډ شی بل انکلوډ کړو چې مونږ به د لاهور جلسه کوو د هغې نه پس په دغه کو بیا به مونږ موبلایزیشن کوو وی ویل کنټیکټ د ټریډرز وی ویل کنټیکټ د سټوډنټس د لایرز د کسان لکه مطلب دا دی مونږ به نور سیول سوسایټي چې کوم دی نو تاسو دا 2 میاشتې څه کوله
زه د دې هم د دوی نه اوس ګوره they are in a catch 22 situation. ګوره پیپلز پارټۍ باره کې د شورونه ګوره تا ته مې لمبې چې کله محسن داول لاړه that was the first bird to fly out of PDM nest. د هغې د جالې نه لمبې مرغۍ چې پاسېدله هغه د محسن داول لاړه په حالاتو باندې هغه خو دوی مجبوره که to quit مولانا فضل الرحمن صاحب او پښتون نېشنلست کوم چې خبرونه راته نېشنلست پارټیز هغوی مجبوره کړه چېرې لکه دی فلای آوټ کړي. اوس د دې نه پس چې کوم دی دویم به راځي پیپلز پارټي که پیپلز پارټي د دوی سره نه شوله د دوی د دغه نه به اټ ویل بي ټوټلی چې کوم دی دغه به ترې وځي هوا به ترې وځي او تقریبا هغه طرف ته روان هم دی یو دمې طرف ته ځو واپس راځو کتونکو دماغ لو دمې نه پس راځو. जी ګرانو کتونکو پروګرام کې واره بیا هرکلی حسن صاحب تاسو وایي چې دا لکه ارلی اناؤنسمنٹ دی مطلب انټایملی دی حکومت هم داسې وایي چې پرون شبلی فراز صاحب پریس کانفرنس وکړ هغه وایي چې خپله پته ډېره مخکې د استعفاګانو خولو دا به ورته ډېره ګرانه پرېوځي. مخکې تګلاره تاسو څه وینئ مولانا صاحب میاں صاحب او ایون لکه یو څو جماعتونه سره واړه نور هم دا چې کوم دی په خپله خبره ښه کلک ولاړ دي چې دا حکومت به موږ نه پرېږدو په هر شان چې دا به موږ راغورځو او موږ به نوی الیکشن طرف ته ځو. پیپلز پارټي ګوره په لنډ تنګ وخت کې چې دا به دې نه بیلیږي ګوره موږ که ته زموږ پیټرن ته د پروګرامونو ګوره دا بله زاویه چې موږ کوو نو که ته ګورې موږ یو څو خبر ګوره پی ډي ایم کې به پاتې کېږي لکه هسې خو 11 جماعتونه دي خو که ته ما ته ووایې پیپلز پارټي دا مسلم لیگ دی جمعیت العلما دی ANP دا او PKMP دا او بلوچ نېشنلست دي زیات نه زیات 15 شپږ بیا انس نورانی دي وغیره دا جاوید ساجد میر صاحب دي دا بیا وړې وړې دغه دي. اصل میټر کې 3 پیپلز پارټي خو ګوره د هغوی دپاره ډېره مشکله ده فیصله ځکه ګوره د پیپلز پارټۍ لمبې وې لمبې چې دوی خبر وکړه چې ټولې فیصلې به چېرته کېږي په PDM کې کېږي. اوس پیپلز پارټي وایي چې د PDM دا فیصله به موږ اپروول چېرته اخلو د CEC نه د پارټۍ سنټرل ایگزیکټیو کمیټې نه یا کونسل نه به چې کوم دي دغه اخلي. د دې مطلب دا د سنټرل ایگزیکټیو کونسل کې آلریډي تاسو ته پته ده دغه خبره راغله اعتزاز حسن خبره راغله د دې خلاف دغه راغی پکې داسې به نورم کسان د دې خلاف دي. یوه بله خبره دا ده چې اوس دې کې به پاتې کېږي تا ته مې یو پیره خبره کوله چې دې نه به ANP هم ځي تاسې یو اندازه ولګوه چې دا څومره لیډرز میټینګز وشو په دې کې اسفندیار خان شرکت نه کوي پېښور جلسه کې اسفندیار خان شرکت نه کوي لکه خبره ټیک ده هغه بیمار دی دا ځکه چې کافي وخت نه د هغه سیاست نه لږ هغه ځان دغه کړی دی. ګوره چې لکه فرض که زه دا خپله خبره کوم ایز ان انالیست ما یو توقع دا وه که ان کیس اسفندیار خان PDM لا اهمیت ورکولې نو یو 15 منټه خو په دې سکایپ باندې میاں صاحب هم کړي زرداری صاحب هم بیمار دی یو 15 منټه خو به په دې سکایپ باندې اوسه خو اصل کې ګوره د ML ولی پروینشل پریزیډنټ دی د عوامي نیشنل پارټي او اصل عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده هغه صوبه کې ده کنه اټ از بیسیکلی ا پروینشل پارټي ټیک د چپټر په کراچۍ کې مشته دی په لاهور کې مشته دی پنجاب نور ښارونو کې مشته دی. ML ولی صاحب چې کوم دی بار د مولانا فضل الرحمن صاحب باره کې هغه 100 بیانونه ورکړي او څومره کنټروورشل بیانونه ورکړي ډسپایټ د فیکټ چې مولانا صاحب د PDM پریزیډنټ دی. یوه ګوره دې ټایم کې د دوی میټینګ ته چې راځي نو حیدر خان راځي او میاں صاحب راځي میاں صاحب سیکرټري انفارمیشن دی اطلاعات دی ته ما د ده ووایې چې میاں صاحب آن بهاف اف PDM څومره خبرې کړي تر اوسه پورې دی په څونه ټاک شو کې راغلی دی د PDM نمایندګي د کړی دی د څومره پریس کانفرنس یې کړي دي د PDM دغه کړي دي پریس کانفرنس څوک کوي مولانا پریس ټاک څوک کوي مولانا میاں صاحب څونه کړي دي ته خو خپله باندې ځې که نه صرف هغه ورځ صرف د سټیرنګ کمیټې دی نه علاوه چې په هغې کې هغه دغه پکې نو ANP خو له د شروع نه چې کوم دی ګوره د ANP پته ده چې یار هغې دغه نه کوي آفتاب خان چې کوم دی بلکل هغه ورسره دی هغه وایي چې یاره او د حکومت چې کوم دی دا دغه کول دي. محمود خان 2 پارټۍ به پاتې کېږي
یو به محمود خان، یو به مولانا فضل الرحمن صاحب، یو به چې کوم دی میاں نواز شریف صاحب. دوی به یو طرف ته پاتې کېږي. هغه ورځ دغه ورکړه میاں صاحب یو سجیشن ورکړه چې پی ډي ایم مونږه الکټورل الاینس طرف ته لاړ شو. او دا ډېره غټه خبره دا ډېره غټه خبره وه. پی ډي ایم مونږه الکټورل الاینس طرف ته لاړ شو. نو ته ماته دا ووایه اپوزیشن یې چا وکړو؟ پیپلز پارټۍ که نه؟ نور ټولو وی چې پیپلز پارټۍ وی نه. اګین اټ واز ا ویری انټایملی. ګوره مولانا صاحب تا وختي ډېره ښایسته خبره وکړله. د هغوی مسله د نیب نه ده، د هغوی مسله د کرپشن د نیول او د نریټیو دا ده پکړ دکړ. د ډې حکومت دا دغه چې دا خو له شهباز شریف صاحب عمران خان له څو ځله افر کړي دي چې ته په سړیتوب باندې حکومت کوه، ګورننس باندې دغه کوه، مونږ به اپوزیشن نه کوو. مونږ به ګوره اپوزیشن لیډر څوک دی ستا؟ شهباز شریف دی که نه؟ هغه د طرفه چې څونه پورې ریکنسیلیټري څونه هغه ورځ هم ګرینډ نیشنل الاینس خبره یې کړې ده که نه؟ نه هغوی نه غواړي. دلته کې پی ټي آی پرابلم دا دی که پی ټي آی دا نریټیو پرېږدي نو د دې خو ټول بلډینګ په دې نریټیو ولاړ دی، هغه نریټیو خرابېږي. نو پرابلم به راځي مولانا فضل الرحمن صاحب دغه د پی ډي ایم به پاتې کېږي مولانا فضل الرحمن صاحب ته، مولانا سوري دغه اسمدیار د محمود خان اچکزی صاحب ته او میاں نواز شریف صاحب ته. دی به دغه کېږي، د دوی به الاینس جوړېږي. مے بي بلوچ نیشنلسٹ مو سره مے بی بی ان پی، خو بی ان پی خو already part of the government though they resign. خو هغه وخت کې به د بی ان پی د ریزاین پته لګي کله چې امپورټنټ ووټ راشي او بی ان پی ووټ ورنه کړي. نو کانفیډنس کې څه مسله ده چې اوس خان صاحب اوپنلی چیلنج کړي چې راشي د ما خلاف نو کانفیډنس موو راولي. نو کانفیډنس موو هم یو آئینی لاره ده، پکار نه چې نو کانفیډنس موو راولي. د عمران خان خلاف په نیشنل اسمبلی کې راولي، د وزیر اعلی پنجاب خلاف په پنجاب اسمبلی کې راولي. زرداری صاحب ته دا مشوره ورکړې ده چې د پنجاب نه به شروع کړو. دغه ورته هغه ویل نو کانفیډنس. پنجاب وزیر اعلی سره هم ډېره تن میجارټي ده. یو دغه ته رادخوا کول دي، یو پی ایم ایل کیو ته رالر کول دي، خبره ختم. پرابلم دا دی چې میاں صاحب ته خاص کر میاں صاحب ته پاکستان مسلم لیگ ته هغوی ته دا اعتماد نشته دی چې یاره زمونږ به که دا سیکرټ بیلټ وي، او ظاهره خبره د سیکرټ بیلټ وایي که نه، چې هغې کې زما کسان چې دی هغه به که سیکرټ نه وي. دی هم ویلی چې لکه د موږ سره څه وشو که نه، لکه داسې سینټ انتخابات یا څونه کسانو هغوی چې دا بیا اسټابلیشمنټ یو مکمل وشو دا د څو کسانو خلاف ایکشن واغستو. دا خبره مې لکه د مولانا صاحب د پارټۍ سینیټران لاړل سینټ دغه خلاف چې سنجرانی صاحب خلاف چې راغی، مولانا صاحب خلاف کسان لاړل دي. مولانا صاحب دا کسانو سره څه وکړو؟ دوز پیپل ویل ګیټ اگین د سینټ سیټ فرام مولانا صاحب. د پی ایم ایل ان خلک پکې لاړه، د پیپلز پارټۍ خلک لاړه. دوی د یو کس نه دغه واغسته، کلاس یې واغسته، یا د یو کس نه ایکسپلینیشن کال کړ یا نیمینګ اینډ شیمینګ یې وکړو چې یاره پلانې دا زموږ سینیټرانو. ګوره پیپلز پی ټي آی که هر څه ده په ډېر ورسټ حالاتو کې خپل څو ایم پی ایز دغه کړو په کې پي کې دا څلور خو پنځه دا مونږ ته که نه چې قربان خان و، ستاسو زاهد و، هغه بل و د مایار و، یو د هریپور نه و، لکه و تقریبا هغې لکه دا اوته کسان چې کوم دی ټیکن ډیسیشن که لږ دوی دا شی کړی وي. اوس لکه ګوره د پی ټي آی یو ایم پی آی به نه خرڅېږي. د هغې وجه دا ده هغوی ته پته ده چې عمران خان که هر څه هغه ټایم کې حالانکې خلکو ته وایي چې یاره جي دا ټایم نه دی، هغه به نه ټیکن ډیسیژن هغه یې لر کړله و یا نه و. خو لکه یو فیصله که دوی د سنجراني صاحب خو صفا خبره، هغه زرداری صاحب دی او دا یو طرف ته ولاړ، نور خلک نه نو کانفیډنس کې وایم، هغه خو ته الیکشن کې وایم نو کانفیډنس کې راغی. نو چې هغې کې خو 64 کله چې وشمارله چې ووټو شو نو 54 کو لس کسان نو پکې. نو اوس هغه هله به ګوره دې پارټو کې خپله هغې وجه دا ده چې بعضې ټایم کې خو خیر دا فیفډمز دوی ګڼي، دوی کنسلټیشن نه کوي. دې ټایم کې ګیر دی میاں صاحب او وروڼه او دا ټول ګیر دي، هغوی دا ټوله پارټي د خپل دغه دپاره استعمالول غواړي. میاں صاحب خو دا سجیشن ورکړو چې راتلونکي حکومت به جوړ کړو او هغه 15 کاله کې یو پارټي نی هغه چا په ډېر ښه پوسټ ورکړو چې صبح سے شام تک مریم وزیر اعلی، شام سے رات تک دغه او رات سے تهجد تک مولانا صاحب عشاء سے تهجد تک جمهوریت بالادسته د پاره به دا خبرې چې کوم دي چې کله وو ته ماته دا ووایه دا میاں صاحب لندن کې چارټر اف ډیموکراسي وشوه
वेरी फेमस चार्टर बिल्कुल लंदन کې د ټول پارټي میثاق جمهوریت میا صاحب چې حکومت کې راغی دی بیا پیپلز پارټي سره څه کول چې پیپلز پارټي حکومت کې ساری رااله بیا سره دوی کوآپریشن کو نه کو کنه هغه سکندل پس نه د زرداری او د ګیلانی خلاف هغه لانګ مارچ شروع کو بالکل جوډیشل حالانکه زرداری سے بوتوي ګوره میا صاحب ججز ریسټوریشن میا صاحب مکه ودا کار بیا هغه دغه چې راغی تاکه فیمس سټیټمنټ دغه هاشمی صاحب جاوید هاشمی صاحب چې میا صاحب جہاں سے آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ ختم ہوتی ہے وہاں سے زرداری صاحب کی سوجھ بوجھ شروع ہوتی ہے هغه وی دا چې کوم دی دا انسټیټیوشن دی د سیاست وی د نه زده کړه وکړه حالانکه هغه دغه د پارټۍ کسو دا دې وجه دا وه ښه د هغې نه پس بیا د میا صاحب حکومت راغی بیا ورته پیپلز پارټۍ سپورټ ورکوم زه ته یم دوی باندې به ته څنګه ټرسټ کوې چې دوی به نن دا خبرو کې او سبا ځکه خو پیپلز پارټۍ ووایي چې یاره ګوره مومن چې کوم دی که نه یو خیار سړی د یوې سوري نه دوه ځله هغه مار نه خوري ټیک شو نو میا صاحب دی که چېرې دی مخکې د جمهوریت دپاره څه کړي کیدی چې اوس ښه شوي لکه دا ګمان د ایمان زیان دی چې کله نااهل شو د وزیر اعظم د څوکۍ نه میا صاحب نه هغه هغې نه پس مري کې پریس کانفرنس کې ویلي چې اوس دغه شومه نظریاتي شومه اوس نظریاتي شوم دا به ته کله څو ځله نظریاتي کېږي تا چارټر اف ډیموکراسي کول هم ته نظریاتي وې ګوره چې کله به میا صاحب باندې پریشر راغی دې نظریاتي شي حسن ته پیپلز پارټي په اصل کې څه غواړي ګوره د هغې خلک هم نیب چې کوم دی یا احتساب په دې عمل کې هغه هم راکاږي زرداري صاحب په خپله ورباندې کیسز دي لکه د پارټۍ چې څونه سینیئر لیډرشپ تقریبا ټول او لکه ټول پکې انکلوډینګ بلاول بټو صاحب چې کوم دی ټول پکې راکاږلي کي د پیپلز پارټۍ سو لکه مقصد څه دی لکه هغه په دې پی ډي ایم کې څه کوي یا د دې نه پس څه کول غواړي که نه بس هغې وویل ټیک ده مونږ ته سند حکومت میلاو شوی دا باقي چې څه کېږي مونږ باسې چغې مغې وو او باقي و مونږ په خپل ځای پیپلز پارټۍ باره کې زه یو خبره کوم ټو بی ا ډیولز ایډوکیټ دغه دی چې پیپلز پارټي یو کانسټیټیوشنلیسټ اپروچ لري رائټ بیسډ اپروچ لري ګوره د پیپلز پارټۍ چې کله حکومت راغلی دی نو دوی په سافټویر باندې ډېر کار کړی دی ټیک ته هارډویر د دوی نه ډېر ګډوډ شوی دی خو په سافټویر باندې ګوره ستا 18وي ترمیم آئینی معاملات ډېر ښه ایون هغه اتم ترمیم چې کوم دی که نه 8-2B چې به ورته وي د ویری انفیمس 8-2B چې زرداري صاحب پریزیډنټ شو هغه دا شی لرکه حالانکه دا خبره به د ګوره د هغې کې سره دا نور نه دغه کېدله 8 ترمیم 8-2B چې کوم که نه 8وي ترمیم به ورته کسې هغه زرداري صاحب لرکړی د دې آئین نه لکه د دا آئین نه دی دا 1970 اټ از ا ویری سیکرټ ډاکومنټس د دې خالق پارټي چې کومه ده هغه پیپلز پارټي ده او په دې کې چې پروټیکشن هم څومره کړی دی که نه تر اوسه پورې هغه پیپلز پارټۍ کړی دی اهم ترمیم ګوره دا 18وي ترمیم چې راغی اټ واز ا لینډ مارک ترمیم چې په دې کې او یو دا دی چې یونانیمس لکه دا هم ډېره غټه خبره ده نو هغوی یو ګوره هغوی به چرې هم زما نه دی خیال چې پیپلز پارټي به چرې هم داسې یو کار وکړي هغوی څو ځله چې کوم دی د اسټابلیشمنټ نه هغوی باندې هغوی ته زخمونه ورکړي شوي دي که چېرې زت خبره وي که نه نو زه یم چې د زرداري صاحب سره په دې ملک کې کم زیاتې شوې دي هم دې نواز شریف ته ورسره کړي دي هم دې پولیټیکل د ډیکټیټرز ورسره کړي دي ګوره بدنامي یاره د هغه جبم هغه فیمس دغه پی که نه ګوره هغه جیل یاره بېنظیر بوټو صاحب خدای دې وبخي د هغې سره چې څومره زیاتې دې ملک کې د پولیټیکل لیډرز او خاص کر پنجاب بیسډ پولیټیکل پارټیز اوس به ورته نواز شریف نه وایو که نه هغې ده کړي دي دا ما نه د پیپلز پارټۍ خبره وکړه که نه خو دا حقیقت دی که نه شبلي خو بیا اوس د خپل مقاصدو دپاره استعمالي خو زه د دې ټو بی ډیولز ایډوکیټ د هغوی کار دی هغوی نه غواړي چې یاره لکه زما خپل خیال دا دی چې هغوی به چرې هم داسې کار نه کوي چې تړ دغه ته چې کوم دی موقع میله شو ګوره مشرف ولې راغی جنرال مشرف خو میا صاحب و که نه وزیر اعظم میا صاحب وزیر اعظم که د هغې ټایم کې ګوره اسټابلیشمنټ څه کوله اسټابلیشمنټ کې چې بېنظیر بوټو صاحب راغله نو دا نواز شریف یې ورته راپاسو پنجاب باندې هغه ګوره د ستا د ملک پرایم منسټر چې کوم دی شي واز بین ان پنجاب ښه پنجاب هغه شي واز د پرایم منسټر اف اسلام آباد هغه پنجاب ځکه چې دا نواز شریف صاحب چې کوم دی هی واز د چیف منسټر د هغې نه پس ګوره چې دغه راغی او لکه هغې پرې نه ښودله 18 میاشتې کې د هغې حکومت ختم کړ بیا چې میا صاحب راغی د 2/3 میجارټي سره که د 4/3 میجارټي سره پیپلز پارټي ورپسې ولګېدل هم اکه بمونه چې کوم دوی یخي و که نه
هغه لینډماین چې کومې خو هغې ورته ډیټونیټ کړل میا صاحب لاړه بیا بېنظیر بوټو صاحب راغله بیا ورپسې میا صاحب ولګېد سیاست خو بس دفن شو که نه خو ګوره نه یاره دا زخمونه ګوره دا زخم چارټر اف ډیموکراسي باندې بیا چا عمل وکړو نه وشو پې که نه اصل ته ګوره 15 کاله پیپلز پارټي حکومت پوره کړه 15 کاله میا صاحب حکومت پوره کړه ټیک دغه پکې لړه عدالتونه په تھرډ پارټي اوس اسټابلیشمنت تا چې کله یو بل سره چارټر اف ډیموکراسي نه پس 15 کاله دوکړو 15 کاله دوکړو هغوی خو وایي چې دا شی خو زموږ د لاسه لاړه نو ناو اګین دی راویشته پکې تھرډ فورس پی ټی آی ورته راغی اوس پی ټی آی راله پی ټی آی ود د وینجنس وینمس هغه سپیټینګ کوي لکه دا دغه کې ظاهره خبره ده دې ته پی ټی آی ته به اوس تیاري مریم ځکه چې زرداري صاحب یا بلاول زما نه دی خیال چې یاره هغوی به دونه وینجنس سره راشي جنرل پرسپشن دا دی چې پیپلز پارټي به کاونټر کوي دا دغه طرف اسټابلیشمنت چې کومه پالیسي ده که نه هغې کې پیپلز پارټي فټ نه راځي هغې کې مریم فټ راځي مریم چې راشي هغې سټیټمنټ د تیر د میا صاحب حکومت په بلوچستان کې غرزولو کې د چا کردار مین زرداری صاحب سینټ انتخابات کې سنجرانی د چا کینډیډیټ په اوږه سره څوک ولاړو پیپلز پارټي نو لکه هغه چې کم دی کې بیا لکه د هغې انټرسټ نه نو هغې دپاره یې کړی دی په بل طرف ته مونږ وګورو د مریم بیبي چې کم سټانس دی په موجوده ټایم کې هغه خو دونه سخت دی هغه لکه د پی ټي ایم د 8 میاشتې خاموشه شوه بیا نشي خاموشه کېدی هغوی چې پلار یې راله لکه بس ټیک شو وجه که نه مطلب دا دی دا زرداري صاحب خو 11 کاله جیل کې و میا صاحب 6 میاشتې جیل تېر کړ که نه ټیک ده زیاتې ګوره زه دا نه یم زیاتې ورسره نه دی شوي میا صاحب ښځه وفات شوله مور یې وفات شوله داسې ځونه شوي دي خو میا صاحب له پکار و چې د لږ دا سچویشن فیس کړی وي دلته کې او که ته یم خو چې مریم یې نه خاموشه کولی 8 میاشتې مریم د خولې نه غږ نه ایسته خو چې کله ستا دغه ونه شو ډیل ونه شو نو بیا وایي چې اب تو میں بولونگی نه خو دوه دړې وې که نه اصل ته یو نواز شریف کیمپ یو شهباز شریف کیمپ ورته وایي چې دونه ډیمیج مو کو زه چې کوم دی ډیمیج کنټرول کوم زه معاملات ټیک هغه له ټایم ورک هغه ناکامه شو واپس واپس نو خو په دغه ټیم ګوره لکه دا ډیل ته ضرورت نه و که نه دوی به وایي چې وی آر فیسینګ اټ تا ګوره باچا خان بابا 100 کاله جیل تېر کړی دی په پاکستان کې انډیا انګریز خلاف پرېږده 15 کاله هغه د دې پاکستان په دې اسټابلیشمنټ هغه جیل ته کړی دی ستا ګوره غوث بخت بزنجو خیر بخش مری ایون لکه چې څومره ستا د سند نیشنلسټ پښتون نیشنلسټ پنجابي نیشنلسټ سرایکي نیشنلسټ دا ټول بلوچ نیشنلسټ دا د اسټابلیشمنټ ډېر زیات دغه کړي دي زورلی دي اوس اسټابلیشمنټ ته دا خبره ښه نه ښکاري چې دیر از ا پولیټیکل سټیبلیټي نه ملټري اسټابلیشمنټ ته نه د بیروکراسي ته هغوی دی چې دی پولیټیشن یو بل سره جګړه کي یو بل سره په جنګ کې ګوتم ګوتې زموږ پکې کار کیږي هغې دپاره مریم از ګوډ دغه پاور پالیټکس په حوالې سره باندې پوښتنه کوم خو یو دمې طرف ته ځو کتونکو پروګرام کې وخت شوی دمې واپس راځو پروګرام روان دی جی کتونکو پروګرام کې یو واره بیا هرکلی حسن سے پاور پالیټکس خبره کوي یو دې کې څه شک نشته چې دلته کې زموږ چې کوم اسټابلیشمنټ دی په خاصه توګه باندې ملټري اسټابلیشمنټ هغه پاور پالیټکس کې دا یو ریالټي ده که په دې دا څوک نه مني نو هغه به سترګې پټوي هغې ښه ډیپ روټډ دي هغې خپل چې کوم دی نه او کمزورۍ د سیاستدانانو دي دلته هغې په نظام کې څه داسې کمزورۍ پرېښي چې د هغې د وجې نه هغه بار بار راځي د پی ډي ایم یو ګول دی یو اچیومنټ یو مقصد یې ځان ته ایښی دی یو د اوبجیکټیو یې ځان ته ایښی دی چې موږ به د ملټري رول د پالیټکس نه ختمو دغه پاور پالیټکس به موږ ختمو دا چې تر اوسه پورې څونه څیزونه وشو شپږمه جلسه پکې اخیري بس نن کېږي او داسې ورسره تړلې هغې استعفاګانې او چې څونه سوشل میډیا کمپین یو مومنټ یې روان کړی دی چې دغه کم تحریک دی دا به په دې کې کامیاب شي چې اسټابلیشمنټ پاور پالیټکس نه بار کړي ګوره اسټابلیشمنټ دا هتي دی هتي دې کمرې ته راننوتې دی او دروازه وړه ده اوس دې ته به د دروازه کوله ولي یا به دا ټول بلډینګ ختمې
چې دا اتي تی وباسي ډېر غم پروپوزیشن یا به چې کم دی دا دروازه کولاوي ډېر غم پروپوزیشن ورکا دا اتي چې کم دی دا دونه په اسانه نه وځي یا به لټ دا اتي ډایز هیر دلته کې مړ شي خدا نه کیږي اسټابلیشمنت د ایستلو د پاره چې کم دی مونږ به خپل سیاسي رویه بدلو چې هر یو حکومت راځي هغه هم د دک اسټابلیشمنت په وګو باندې ځکه ناستي چې سره اپوزیشن چې کم دی هغه لاړ شي اسټابلیشمنت سره ملو شو د خپل دغه پې وایي لکه ګلیور ټریولز که تا یو دغه کتلي دغه هغه فیکشن دی هغې کې یو دغه دی هوینمز هغې کې د انسانان چې کومي د اسونو دغه یو د انسانان پکې دغه شوي که نه یو خو لیلیپوشنز دي یو د هغې کې د انسانانو کوالټي دا ده چې یو کس بره ځي نو بلې د ښکته نه را دغه کوي چې یو کس بره خپل مشر به جوړ کړي مړ به یې کړي د هغوی دا دغه چې کوم کس مړ کړي هغه مشر جوړوي که نه لکه هغې دلته کې زموږ پرابلم هم هغه بعض ټایم کې زه هغه ګلیور ټریول ځکه خلکو په ګلیور دغه چې کوم جاناتن سویفټ لیکلی په هغه باندې دا الزام لګولو چې هی واز منټلی ډیرینج که نه چې منټلی ټیک نو خو ګورې خبرې ټیک کړې وه زمونږ چې کومې پورې زمونږ سیاسي پارټو کې بلوغت نه راغلی بل دا دی چې دا به ډیموکراټایز کې دک مین خبره دا به ډیموکراټایز کې دا به د دې نو باسې چې ګوره دې کې ډیکې کېږي بټو صاحب اوکې بېنظیر بټو صاحبه شي واز ان ایکسلنٹ هغې پرفارم ویل مے بی ناو اټز ا ټیسټ فار بلاول چېرې دې څنګه کړي هلته کې ګوره چیف منسټر به یو روري پرایم منسټر به بل روري بیا به پکې دا یاره که دا څه تخت لاهور نور خلک هم شته که نه بیا د هغه کابینټ کې څو 15 کسان صرف لاهور ډویژن او ګوجرانوالا ډویژن بلکې زیات هم دا ګوجرانوالا لاهور د دې نه بو د هغه یو خورایي یو منسټر بل خورایي بل منسټر دغه څلور 15 کسانو چې هغه میا صاحب څه فیصلې کولې تا به اورېدلي زمونږ د کې پي چې کوم مسلم لیګیانو هغوی چې به خبرې کولې د میا صاحب د رویې نه سند والا خو غریبانه نسم داسې بلوچستان والا خو اسم ګوره په دې پاکستان کې خو چې لږ څه نه څه کېږي نو د پنجاب سره که څه ډغره خوري نو خو پښتونخوا نه سره شی راځي که نه د دې ځای نه سره لږ کېږي که نه هغوی سره د دوی ګوره چې کله میا صاحب مشرف راغې د میا صاحب نوم چا په پاکستان کې نه اغسته پیر صابر شاه صاحب واحد کس و چې دی د کې پي د مسلم لیگ صدر و د محترمه راوغوښتله د میا صاحب کور والا چې کوم دی او په اټک باندې هغې ته چې کوم فقید المثال هغه ټکي چې استعمالي دغه یې وله ورکړ ډسپایټ آل آرټس چې هغوی ته چا خبرې نه شوې کولی هغه پیر صاحب چې کله بیا د دوی حکومت راغې نو پیر صاحب واز نو ویر ان د هول سکیم اف تھنګس ټیک شو د دوی هغه بیا خپل ځان نو ګوره د اسټابلیشمنټ وتلو دپاره به ته خپل کانوس کولاوې تا ته مو وي دا کمرې نه ته put your own house in order بالکل صحیح خبره دا پیپلز پارټي لم پکار خو پیپلز پارټي لیډرشپ دا غوي لګ دغه کلاو دی هاریزنټلی دا غوي لګ شي دونه زیات ورټیکلی نه دی سونه چې د پی ایم ایل ان دی نو دوی به دا رویه بدلی دی د وړو صوبو سره دغه پنجاب ته بیا بلوچستان سره ستا رویه بلوچستان سره به ته د دې وجې نه رویه نه دغه ساتې چېرې د بلوچستان خو ټول 12 ایم این ایز دي زه په 12 ایم این ایز څه کومه لاهور ما ته 20 ایم این ایز دي 20 ایم این ایز دي نو زه هغه یو لاهور چې زه وګټم نو ماله د ټول بلوچستان نه ښه دی دا سوچ دی بالکل دا سوچ نو دا به بدلول غواړي الله به چې کوم دی د اسټابلیشمنټ نه دی اتي نه به ته ځان خلاص ښه حسن صاحب اوس خو تاسو اپوزیشن خو ښه پوره چې کوم دی نه ومږه خو اوس د حکومت مونږ کتلی چې کله نه عمران خان دا کابینه جوړه کړې ده نو ټایم ټو ټایم او ډېر لږ شارټ ټایم کې اکثر پکې مونږ وګورو میجر ریشفل کېږي اسد عمر راغی او هغه خو لکه هغه خو دی وایي چې لکه د اکانومي خو هغه نه په دنیا کې څوک ښه نه پوهېږي د هغه نه را شروع شو هغه لاړه بیا پکې بل راغی بیا پکې ادم سواتي راغی بیا ته نه لاړه بیا پکې بل راغی اوس بیا میجر ریشفل شو افیسیغه خو یو جنرال مسله و او دای کانسټیټیوشنل مسله هغه ته لاهور های کورټ اسلام آباد های کورټ فیصله و دغه د وجه نه وکړه هغه رزاق داود او فیصل سلطان او اوس پکې چې کوم دی نو شیخ رشید صاحب ریلوی اوس راغې داخله وزارت یې وله ورکړه ټیک ده نور اعظم سواتی صاحب ته پکې وزارت ملو شو ریلوی وزارت ته واپس ملو شو شیخ رشید صاحب یا د موجوده چې کوم اوس چې کوم ریشفل شوی دی ته په کم نظر ګورې څه وجوهات یې کېدي شي ګوره زه په دې نه یم پوهه چې دا انټیریر منسټر ډېره اهمه منسټري ده
دا ټیک ته اټ واز ا ډریم اف شیخ رشید خو چرم د اطلاعات او د دې وړو هغه د اټ واز هیز ډریم چیرې لکه ځکه چې دې کې ستا سره اختیار دی تا سره اف آی ای ده تا سره آی بی دی تا سره نور د خاص کر پولیس لیویز رینجرز اف سی وغیرہ تا سره یو ډېر هیوي آرم فورس دی لکه د ملک د دننه معاملات تا سره یو آرم فورس دی ستا انټیریئر منسټری ستا دا ټول دا دغه دی اټ واز هیز ډریم اینڈ هی واز کمپینینګ فار اټ چیرې لکه مال ده خو د دې یو بل اسپایرنټ مو د انټیریئر منسټر پرویز خټک صاحب زه دا ګڼم چیرې د خان صاحب دا فیصله چې کومه ده ګوره پرویز خټک صاحب کدی په دې باندې ګرم کوي چیرې هغه بیک ډور کانټیکټس وو د شهباز شریف سره یا د پی ایم ایل ان سره نو ما په خیال دا خو ما ته نه ښکاري ټیک ایز ا پولیټیکل انیمل هغه خو دی نن دا خو تاسو دا خبره کوم چې دا خو په دې باندې حکومت له یو قسم خوشحالېدل هم پکاري نن په حکومت کې څوک نشته چې پی ایم ایل ان ته خان صاحب ته مینت کوي چې راځي خبره کړو کوم نن سره یو داسې فیس نشته چې هغه وړاندې کړي چې هغه کسان دوی ټارګټ کړ په پی ټی آی کې یو یې اسد کیسر صاحب ټارګټ کو یو یې پرویز خټک صاحب ټارګټ کم چې دوی ان کانټیکټس دی ود د پی ایم ایل ان لکه دا یو خبره وشوله او د هغې د وجې نه ما په خیال د هغې کلریفیکیشن هم شوی دی خټک صاحب دې هم دغه کړی دی او د هغې نو کو په دې وجه باندې دې خټک صاحب له مین منسټري نه ورکوي نو دا لکه یو قسم له زه ګڼم چیرې زیاتې دفاع وزیر دی بل هی از د فیس اف پی ټی آی شیخ رشید از ناٹ شیخ رشید هیز زون پارټي عوامي لیگ هغه دی په کار چې هغه له ورکړي خو شیخ رشید لما په خیال دوی د دې وجې نه ورکړي یو خدا دی چې اجاز شاه هغه یو پروګرام کې مونږ ډسکشن هم پدې کړو یو خو هغه هیز ان اولډ مین هارډلی هی اټینډ هیز افیس هغه عمر انداز بیمار هم دی بل کنټروورشل هغه کوس اکشن هم غستلم کنه ای کنټروورشل دا هغه کس چې په د باندې بنظیر بوټو صاحب د مرډر هغه هم دی کنه هغه ویلو چې دا اجاز شاه پرویز الهی او دغه جنرال مشرف بیا پیپلز پارټي حکومت کرانه نو قاتل لیگ ور سره بیا خو هغه خو لکه یو کریکټر خو هیستل کریستا خبر اوسم قاتل لیگ خو دا غوی ډیر مین بیا هغه سره حکومت کې ډیپټي پرایم منسٹر سره هغه دا شیخ رشید غواړي دا ګوره دا ډنډا انټیریئر منسټری کې ته غواړي ډنډا دی یو قسم له تاسو سره په لاس موجوده سیاسي صورتحال دوه خبرې دي چې ایدر شیخ صاحب غواړي چې لکه اپوزیشن په د باندې نور دغه کې خاص کر پنجاب کې تانا سیکیورټي فورس دا د سونه ډیر میټر کې اف آی ای آی بی وغیرہ ډیر زیات میټر کې هغه کې یو ډیفرنٹ کلچر دی زما په خیال خدا دی چې شیخ صاحب او شیخ صاحب واز ناٹ فٹ ان د ریلوے هغه په دې ټول 2 کال کې د ریلوے خبره نه ده کړې ریلوے ان شیمبلز مکمل بد حالت کې ده ایم ایل 1 میں بھی فائنل کړي بس صرف ټینډر ایم ایل 1 کته ته پته دا چې زرداری سے په 2010 کې صدر شو کنه هغه ټیم کې دا ایم ایل 1 فائنل و هغه ټیم نه دا ورځ مې یو ټویټ مې وکړ د ایران او د افغانستان ترمنځ د ریلوے کلاو شو مې په پاکستان کې هر منسٹر هر 2 میاشتې 3 میاشتې پس وی افغانستان ته کله وی سپین بولدک ته وباسو کله وی جلال آباد ته وباسو الته کې وی خوست او دغه ته وباسو دا ټول کنیکټډ دغه دی پکې خو مې تر اوسه پورې چې کوم دی یو هغه یو راډ نه دی راډ وته کې سیده وسمنه هغه یو دغه اوسه پورې لانه دی لګولې نو زما خیال دا دی چې دغه درې خو تاسو دغه وې اجاز شاه واز ناٹ فٹ فار انټیریئر د دوی سره یو آپشن ګوره اصل کې خان سره چې کوم ټیم دی کنه اټ از ا ډیزاستر آلموست دې کې دا او دا ټول فیس کی خان سے پخپل باندې ګوره دغه انفارمیشن شبلی صاحب ته ګوره هی واز ایکسپیکټډ ټو بی ا ویری ګډ ون پرون چې کوم پریس کانفرنس کړو غنډاپور سے وی چې مولانا وی دغه دی مولانا وی د ام آی 6 خلک وی بل غرا وی د دې ایجنټ کنه او بیا وی چې موږ سره خبرې کول غواړو چې دا لینګویج یوز کوي سوچو کا چې تاسو سره صرف 2 سيزونه دي اے غدار ایجنټ دا او کرپشن ستا په خیال کې مولانا سے پس کرپشن وین دا به دیوسه پورې پریخو اسی دا د ګور اسټس بیانډ مین جو داغه په کې دي چې کوي او نه نور دغه خو څه وایم کله دوی سره څه ایویډنس ولټ سه دا خبره بدا شو کو کله دوی سره څه ایویډنس دی وس مولانا سے پرې خو بل خبره ده چې مولانا سے بارا کې ته نور سو وایا دا خبره کول چې دا د رای ایجنټ دی دا د مای 6 ایجنټ دی دا کې دی اټس جست هغه بی ال سوی بی یو ال اس ایچ آی ټی والا خبره ده کنه چې هغه شی او بل لکه علی امین ګنابو لوک ایٹ یور سټیچر اینڈ لوک ایٹ د مولانا سټیچر لکه د مولانا صاحب سټیچر هغه یو انټرنیشنل سټیچر دی هغه د وخت کې د اپوزیشن باوجود د دینا چې هی از ناٹ ان پارلیمنت تما د یو طرف ته هغه په تله کې کېده بل طرف ته دغه غنډاپور په تله کې کېده سپوزیشن به ګوره بیا زمونږ پښتو مونږ ته دا ښیي
زمونږ خانداني بیکګراوند مونږ ته دا ښیي چې د یو مشر باره کې د یو عالم دین باره کې د یو سیاسي دغه باره کې کله مونږ خبرې کوو نو مونږ لږ چې کوم دی هغه خپل خانداني او هغه خپل پښتو انکو اسلام هغه مخې ته ږدو په هغه چوکاټ کې خبرې کوو د پی ټی آی پرابلم دا دی چې د دوی سره دی ارګو لیس شي که نه چې لکه ارګومنټو سره نه که نه بس ټایم پې لګوه درز دا ایجنټ دی او ایجنټ داسې دی لکه زموږ د مسلمانان په پاکستان کې کته د یو مذهبي لکه پرون ناتلمه د کراچي کمپنۍ کې یو جماعت جوړېږي بالکل د روډ د پاسه جوړوي یو کس ته مې یاره وي سبا به د باندې الزام لګولی چې مې لکه دا ولې دغه کوي یاره وي څوک څه ویلی نشي که کونې سبا د باندې ټک لګي چې دا قادیانې دی لکه دلته کې که ته بل سړي ته دې ملا ته دې ووایې که نه دا کم سټریټ مولوي چې دی ډایرکټ د باندې الزام لګي وي دا دی زموږ سیاستدانانو ته ووایي دا 2 ملکونه دي اوس د MI6 پکې د کم ځای نه راغی زه خو دې ته وریا لکه مونږ موساد یاد کا اسرائیلو ایجنټ ته د یهودو نه جده ولې پکې مې یاد کړی دی لکه دا د دې مطلب دا دی ویری لو لیول اف ریشفل کې ریشفل کې دام شیخ ته وزارت داخله ورکول د پی ډی ایم د تحریک تمخه نیسلی ما خیال داسې دی چې سختی به پې کوي دا اوس اف آی آر اف آی آر خو چې ما ټاسک نه ملو شو وی کولو اجازت ته پرون چې ویل چې اف آی آر په درج کو کنه پکړ دکړ بکی بل لا تا ته یو بل خبرم کولم چې د شیخ یو دغم دی بل دا چې د شیخ کانټیکټ شته دی پی ایم ایل ان کې هی از ویری کلوز ټو شهباز د شهباز شریف دا شین چې دی کوي ادي اسې نه کوي د دغه سرم دغه شته دی د زما خپل خیال دا دی چې د چودري نثار سرم او دغه ډیر دی نږدې سيزونه دي نو دا یو لارم کولاو کړله چیرې دا دغه بیسیکلی پی ایم ایل ان والا دی کنه بالکل صحیح خبره دغه دغه خو خپاش مشرف ته لاړ مشرف نه پس واپس نه پرې خو د 91 نه واخل تر 98 لکه میا صاحب وی چې پسترګو می بد لګي شیخ براته نه راولې ډور ټول منه ما وی شیخ راشد ځکه چې د ظالم بچی دا چې د غل لمبي خو به وی چې مای لیډر نواز شریف او چې کله مشرف له منسټری ورکړ نه بیا دغه پسې کانسل او لکه سپکه سپوري به ویل نو میا صاحب چې هر څوک منم خو شیخ بنه راځي رااله ټیک شو شیخ بل خو لاړه و شیخ سره خو د شیخ دغه په فیملی کې دننه شهباز شریف سره چې کوم دی دروازه کولاو ده صحیح ده ډیره مهرباني سر ټایم د پروګرام پوره دی کتونکو دا د دې هفته خبرونه تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان